اوس په مونږ خبره کوو د شارټ کټ یعنی کنټرول استعمال مونږ کوو په هغې کې مونږ لکه اوس دې ځای کې مونږ څه لیکلي وکړل ما صد ولیکله اوس که چېرې زه وایم چې زه د دې ټول سلیکشن لرم نو هغه به زه والم په کنټرول ای سره کنټرول ای سره ما دې سلیکشن واغستو ما دا بیک سپیس سره ما لیکل ختم کړل اوس زه وایم چې ما ته لیکل به دوباره باندې راشي کنټرول زیډ سره ما ته لیکل دوباره راځي او زه وایم چې زه دې نه کاپي لرم نو هغې لپاره مونږ سره دی هغې به اول سلیکشن والي او بیا کنټرول سی سره مونږ سره دا کاپي شو اوس زه رالم ښکته پیسټ کوم بیا څنګه پیسټ کولو طریقه مونږ سره دا کنټرول وي سره مونږ سره دا نوم دوباره پیسټ کېږي سیو کوو یې مونږ پس د سیو کولو شارټ کټ مونږ سره څه دی نو هغې شارټ کټ مونږ سره دی کنټرول ایس کنټرول ایس چې مونږ مونږ سره ډایرکټ دغه ان شو وایي تاسو یې کوم ځای سیو کولو غواړئ بیا به مونږ خپل نوم به ولې ورکړو او ځای به ورته وښو نو دا مونږ سره سیو کړي بیا پکې مونږ سره د پرنټ شارټ کټ دی زه یې ډایرکټ پرنټ کول غواړم کنټرول پی چې زه ووایم ډایرکټ ما ته پرنټر ان شو بیا موږ سره نمبر اف کاپیز دي چې څو کاپیز دي ته اخیستل غواړو څو کاپیز دي کې موږ خپله کاپیز ورکوي چې لکه ما له دوه کاپۍ تیارې کړه درې تیارې کړه دا شو زموږ شارټ کټ